مونږه د خپل طبیعت واعظ خوخو الکه ماشاءالله مولانا طارق جمیل صاحب چې بیان کوي کنه ډیر زبردست سوې مولانا طارق جمیل صاحب چې بیان کوي کنه ډیر زبردست کوي ها او بس نمونه نشم اخستو یار پلان کې مولا چې بیان کوي مزه یې نه ولې دا یو عالم دا قران او حدیث بیانوي د دین خبره کوي او دا بل نه کوي دا موږ صرف چسکا اخلو مزه اخلو هغه ډېر زبردست بیانو کافر مولا او کافر مسلې وکړي ظالم مولا او کافر مسلې دا غلط سوچ یار پلان کې مولانا سے برازي جو هغه ته دنیا غني خلک وته راغلي او رش جوړي او بل مولا ته وګوري جو هغه ته وسوک نه ناس ولې موږ صرف د وګونو چسکا ده کته چری د دې د پاره اورې چې یاره زتی مزه واخلم نو یاد لره ګور استاد اولیدر فزل لفزل او زه ته الله په ذات قسم خورم چې تا ته یو نیکیم نه ملوي کته په دې نیت اورې چې یاره صرف د وګونو لذت ته مزه ده پکې خوند دی پکې نو بیا صرف تا مزه د پاره نه سي ثواب دتا نه ملوي او کچری ته دې د پاره اورې کړه بیان هر څوک کوي خو زه د عمل بنیت اورم چې الله رب العزت ما ته سره نصیب کی عمل لا نصیب کی نو بیا ټیک ته بیا الله رب العزت تعالی په دې ناستا په دې اورېدو باندې اجر او ثواب هم درکې او د عمل توفیق به هم درکې دغه نوجوان چې کله دا خبره واورېدا پچړاش او دغه ته وای یا ابراهیم حسبي حسبي اے ابراهیم بن ادهم بس دا ما د پردان نصیحت کافی دی بس نور نصیحتونه مکو دا پوره دی او وې دغه نوجوان توبه وستا او ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه فرمایي چې وې دغه نوجوان د ایمان په حالت کې د پرهیزګارۍ په حالت کې د دې دنیا نه فوتګي وشو ولاړو